محترم مسلمانانو د دې دریو کسانو دعا الله تعالی قبلوي، ضرور قبلوي. دا درې قسم خلق دي چې دا کله هم دعا وغواړي، په کم ځای کې هم وغواړي، په کم وخت کې هم وغواړي، د چا دپاره هم وغواړي، کو نر وي او کو لوی وي، نو د هغوی دعا الله جل شانه اکدم یعنې د بجلۍ د پړق په شانتې قبلوي. نو هغه مسلمانان چې هغه قابل رشک دي، قابل رشک په هغوی باندې فخر کول پکار دي چې هغوی دعا الله جل شانه یعنې فورا قبلوي. نو تاسو هم ځان وګورئ په دې خلکو کې چې آیا په دې خلکو کې ما تاسو راځو او که نه راځو. هسې نه دعاګانې لاسونه پورته کوو، روژه ماتي په وخت کې هم لاسونه پورته کوو، د فرض لمونځونو نه پس هم لاسونه پورته کوو، تهجد هم روزانه پابندۍ سره کېږي ځکه د رمضان مبارک بهترینې ورځې شپې دي، لاسونه پورته کوو، الله ته جاړو هم، بیا هم دعا نه قبلیږي. آخر دا کار څه دی، وجه څه ده محترمو؟ نو کم درې کسان چې دي په هغوی باندې فخر دی، قابل رشک خلق دي چې د دې دعا الله جل شانه ضرور قبلوي، فورا قبلوي. شک چې پکې کم انسان کوي هغه مسلمان نه دی، ځکه چې مونږ اکثر دعاګانې کوو نو په شبهاتو کې کوو، په شکونو کې کوو چې قبوله به شي که قبوله به نه شي، کله به قبلیږي، ولې زر نه قبلیږي، نکاح مې ولې نه کېږي، قرضونه مې ولې نه ختمیږي، محبت راته ولې نه حاصلیږي. نو محترمو دا میاشت د الله تعالی د غوښتلو میاشت ده او دا میاشت د قبولیت میاشت ده. نو هغه مخلوقو، هغه انسانان چې د هغوی دعا الله تعالی قبلوي، نو هغه درې کسان زه تاسو ته ښیمه چې دا د حدیث مبارکه او فرنا کې دا درې کسان دي چې د دوی دعا الله تعالی قبلوي. جامع ترمذی حدیث نمبر 3598 نمبر دی، که څوک ځان له کتلی شي ویې ګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله مو ټولو مسلمانانو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم پوره کړه. یو زنانه ده که نارینه دی پته نشته، کمنټ یې کړی دی، وی ته دا وظیفې ډېرې اوږدې، زر زر مختصر دا وظیفې ښایه، مختصر ښایه که نه. په مختصر څیز باندې مونږ دنیا فتح کوو که نه، په مختصر څیز باندې مونږ واده هم کول غواړو، په مختصر څیز باندې مونږ هر څه کول غواړو. بېشکه الله تعالی ته هېڅ ګران نه دي، خو مونږ داسې مسلمانان یو چې مونږ باندې دیني خبرې بوج کېږي. په چا باندې چې د دین خبرې بوج شوې دی د خپل ایمان فکر وکړي. دا چا چې هم ماته کمنټ کړی ماته ډېر معزز دی، محترم دی، قابل قدر دی، خو دوی له پکار دي چې په ځان باندې دا دیني خبرې نه بوج کوي. دا زه د ځان نه خو تاسو ته قیسې او ټپې نه کوم، نه ته ګانې بجانې ویم، نه درته ستاسو هسې ټایم پاسې کوم چې بس ستاسو ټایم پاس شي او زما دا ویډیو وګورئ او بس. زه خو ستاسو دپاره لګیا یم، ګینې زه بیا ډوښیم نه، وظیفې ډوښیم زه تاسو ته نه ځه، خو زه خو ستاسو دپاره لګیا یم. زه یم چې ته مسلمانانو ته فایده وشي، د مسلمانانو اصلاح وشي، مسلمانانو ته الله تعالی خیرونه ورکړي، برکتونه ورکړي. نو په دې خبره ماله بیا خفګان هم راشي، غوسه هم راشي، خو به هر حال موږ به ځان ته ګناه وکړو. تاسو ټول بهترین خلک یې، زه کمزور یم، دا ټوله ګناه زما ده، به ځان ته ګوته ونیسم. محترمو نن چې کوم زموږ وظیفه ده او کوم ټافک دی که نه، نو زه به اوس اسانې وظیفې هم تاسو ته ښیم او بس هسې ځان به ترې خلاصوم. یو قسم له ځکه چې انسان به دې خبرو باندې خفه شي. نو درې کسان رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې درې کسان دي د هغوی دعا الله جل شانه نه رد کوي، یعنې دعا الله تعالی قبلوي. نو چونکې دا میاشت د قبلېدو میاشت ده، دا میاشت د برکتونو میاشت ده، نو کم از کم نور خو موږ هسې هم تهجد نه کوو، نه الله تعالی نه دعاګانې غواړو، خو دې دریو قسمه کسانو کې ځان داخل کوي. لومبنې روژه دار، د روژه دار دعا الله جل شانه قبلوي، خو په کم ټایم کې قبلوي؟ د روژه ماتي په وخت کې. روژه ماتي وخت کې تاسو چې هر دعا وغواړئ الله تعالی قبلوي، بلکې حدیث مبارک کې راځي د روژې په ورځ او شپه کې، هر ورځ او شپه کې د هر مؤمن انسان یوه دعا ضرور قبلیږي. نو که ته وایې چې الله تعالی زما یو دعا قبوله کړي، نو ته په ورځ او شپه کې خامخا صرف یوه دعا غواړه. صحیح شوه؟ ته ستا چې کومې دعا ته ضرورت دی که نه، مثال په طور ووایې چې زما د واده بس وشي، نو دا دعا د هر فرض منفس هم صرف کوه، یا الله ما له حلاله نکاح راکړي، یا الله ما له حلاله نکاح راکړي.
یا مثال په تور ستا قرضونه دي، الله زما دا قرضونه ختم کړي، الله زما دا قرضونه ختم کړي. ستا ویزې مسله ده، هره مسله چې ده نو د حدیث په دې روشنایۍ کې دا تجربه، یعنی دا په دې کار باندې د تجربه خو پرېږده او دا کار تاسو وکئ. یعنی سحر مونځ نه واله تر د بل سحر مونځه پورې تاسو صرف یوه دعا غواړئ، الله ماله دا کار وکړي. په هر مونځ کې، په تهجد ټایم کې، په افطارۍ ټایم کې، د روژه ماتي په ټایم کې، هر ټایم کې دغه یوه دعا غواړئ. په بله ورځ باندې بیا بله دعا غواړئ، په بله ورځ باندې بیا بله دعا غواړئ. نو حدیث مبارکو کې دا یقیني خبره ده چې الله تعالی یوه دعا د یعنی شپه ورځ کې د انسان د کم چې روژې والا انسان دی د په ورځ او شپه کې خامخا یو دعا الله تعالی قبلوي. نو دې خبره کې به انشاءالله زمونږ شبهات پاتې نه شي، الله تعالی به ضرور زمونږه دعا قبلي، خو چې د حلالو یعنی د حرامو نه مونږ ځان ساتو. ښه، نو لومبنی کس هغه دی چې الله تعالی دعا قبلوي، نو هغه څوک دی؟ روژه دار دی. او دا دعا کم ټایم کې قبلېږي؟ دا د روژه ماتي په وخت کې قبلېږي. نو 15 منټه مخکې دعا غواړئ ځان له. دویم څوک دی؟ عادل بادشاه دی. دویم عادل بادشاه دی چې عادل بادشاهان ډېر کم دي اوس په دې وخت کې. الله تعالی زموږ حکمرانان عادلان کی، نو د دعا هم الله تعالی قبلوي. او دریم مظلوم، ته مظلومي، په تا باندې ظلم کیږي، صحیح شو که نه؟ په تا باندې یعنی د هر سیټ نه ته مظلومي، نو چې ته مظلومي نو ستا دعا به الله تعالی قبلوي. که څوک د ظلم او زیاتۍ کوي، کوډې منترې د باندې کوي، جنګ جګړې د باندې در سره کوي، هر رنګ معاملې د سره کوي، نو بس ته الله تعالی ته حواله که. او ته د هغه دپاره د خیر دعا غواړه، ځان لپاره د هم د خیر غواړه. که بیا هم نه کېږي نو الله ته حواله که، او ستا دعا هم قبلېږي ځکه ته مظلومي. ته په حدیث کې مظلوم ویلی شوی دی، نو ستا هره دعا الله تعالی قبلوي. بس دغه درې خبرې مې درته وکړې چې دوی دعاګانې الله تعالی قبلوي. او دا خبره مې درته هم ذکر کړه چې په شپه ورځ کې د روژه دار یوه دعا ضرور قبلېږي. نو یوه دعا ځان له غواړئ سحر نه د بل سحره پورې، بله ورځ بیا بله دعا، یو سحر نه بل سحره پورې غواړئ. نو انشاءالله د حدیث په روشنایۍ کې به زمونږ یو دعا خامخا قبلېږي. او دا په یقین سره تاسو دا عمل